الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. د معزت من اوریدین کې د آیات مختصر قصه مې د تلاوت کړله چې الله پاک د رزق تنګوي او دا رزق د ریپی خدای پاک فراخوي چاته چې خدای خواشه شي ښه یې ودونکو ښه حلال رزق ورکو او جناته چې الله پاک خواشه شي داس غریب شي چې محتاج وي په قرضې لوندې په مصیبتې لوندې وي نو دا مش ټول غوړي چې مو ته حلال رزق ملاو شي او دا صحابه کرام پیغمبر علی السلام ته ویل یو صحابي ورته راغلو پیغمبر سم ته چې داسې غام تنګ شوی دو ګذرا مې تنګ شوی دو او دنیا سټر راولای دا او داسې چې کیما دو چې دا رزق فرخي مې وشي حلال دولت ته ملاو شي ا مقصد دا چې دا عرض وته وکړو بیا پیغمبر علی السلام وظیفه ور کړی دوسا بیا دا وظیفه ډېر لوی عالمونه ذکر کړی دو چې په تجربه سره وکسي چې خدای پاک څنګه تو ته د حلال دولت درکوي او خدای پاک تو رزق څنګه فرخوي باقاعده چې کیما دو دمر لکه محمد الیاس رحمت الله علیه از دا خو چې کیما دو دا ټول دنیا ته پته دو چې نا څنګه سړی تر شوی دا په د موجوده وخت شي ناسمه د تبلیغ کور او د دین همناتی کړای دا ایغه ته یو خاص د خدمتګور چې هغه یعنی داسې چې کیما دوکانه چې ډېر خدمتګوري وي ایغه عرض وته کړو بیا مهلیاس رحمت الله علیه دا وظیفه ورته وشاله او دارنګه د نباد نره چې کیما دو دغه محمد یونس پالنپور رحمت الله علیه د مولانا محمد عمر پالنپور رحمت الله بچای چې دغه بکری موتی دای تصنیف تندره کې تبینا تصنیف کړی دي او نن په دنیا شه مشهور ده ټوله دنیا شه ګرځي او په کروڑینه خلک د خبره ته انتظار کو د وظیفه ته د چکیم دا نصیحت ته د هغه وی چې محمد یاس رحمت الله علیه خاص شوګردو خاص خدمتګوري او موږ ته و چې نه چیرته توستا مولانا محمد الیاس رحمت الله داس وظیفه نو وشلي وی چې بیا هغه دا وظیفه هغه وشله وی چې بیا دنه بعد مپخپل په حدیثو براک شو ولیدله کتابو شم ولیدله نداس ما ملیشه د خبره نه دو ډېر مستندات او ډېر لوی عجیب چې کما د تجربه شوی خبره دو چې کله پیغمبر اسلام صحابي ته وشال چې داسې کا چې کله سابوشي 14 شي کنه د وخت نه ونسات د غرمه خطل پر د وظیفه کړل دي او ډېر مختصر او ډېر سوقادو چې کله 14 شي کنه 14 نه بعد بیا غته دا وظیفه کړای شي چې سابوشي لکه نن سبا 15 بجې مونږ 14 کېږي اس مثال مو ویل کنه este په پینیمه کې ته په خو چې غرمه خطلای نه وی کنه دا سی وته ویل چې ته دا وظیفه کا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله دا ټکه چې تاسو سراوي دا غسل ورویا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله دانه دا غسل ور شریکي نرینا او شزینا بیا تو سه کسي چې خدای حلول دولت سره در فرخه کوي در سماوي هغه پیغمبر سم چې صحابي دا کړه دا وظیفه وشله مختصر ویلی چې
ورته روغلم چې دا سر ډېره شوه چې زه وایه نه شم. په دا نن سبا ګرونۍ شي، په دا نن سبا مشکلات شي چې خدای د معافي وکړو چې چیک صحیح شي چې پیسې راکېږي په درویغې نه وي، په حرومې نه وي، خو چې مو ته پیسې میلاو شوی چې الله میشته حلول رزق حلول روپۍ میشته روکو. نه داسې نه مختصر وظیفه ده. بله وظیفه بیا د دې محمد یونس پالنپور رحمت الله علیه دین علاوه بله وشالیدو چې د هر فرض منځ بعد تو سے داسې کوي، دا نه چې په موزه پس اقدام فوراً بعد نه سنات وکا نره تسبیحات پی راکا، خو چې مثال کېرته لوړ نه وی بیا ته چې کومه دو صرف داغه سورات وغره ویل دي اول به ورته درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد وبارک وسلم علیه چې کوم الموزه درود شریف ته داغه به یورو ویای ادنا بعد به اووره دا سورات تلاوات کې چې اکثر ټول نر شزینا دا یو د کړای دا لإلاف قریش بسم الله الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دا غبه وراویه ادنا بعد ورسته بیا خالی ور درود شریف اللهم صل بویه اول وتا مقصد اللهم صل بویه چې پر مودو شکیم اللهم صل بویه درود شریف او په اخر شه پلمیان شه او ور دا سورات دا مثال چې کین میزوا کې مش بشل من دا وکړلو سنات وکا خپل تسبیحات پیرا کا ادنا بعد چې کړه لور نوې خپل چې کین دا بل چار باندې لاګیا نوې دا ویا دا سه مزدیکان مزناباد خو سنات شتانه ونره تغاویا وظیفه وکا ایسب تسبیحات پیرا کا ان بعد اول وتا درود شریف اللهم صل په اخر شه درود شریف اللهم صل او ور لإلاف قریش سورات اخره پیر خدام را ویلی دی محمد یونس پالنپور رحمت الله علیه چې دا یو چت عالم دا او چت کتابینا تصنیفات دي او په ټوله دنیا شه مشهور دا او ډېر لوی انتظامات د چالیږي چې کی مادو کنا په کروڑینه خلک دته انتظار وي نو هغه چې کی مادو د یو خبره تجربه دا هم کړی دو چې دا سورات کله ختم کاوي کنه و من جوع و آمنهم من خوف و آمنهم من خوف چې دا ختم کاوي بیا پزړه شه داغه سوچ کا کنه چې مو ته په داس طریقه پیسې روغلای داسې مو ته دونه روغلای داسې مو ته غړي روغلای چې کیم شاید غوړې لږ کې پزړه شه چې کی مادو چې کیم داغه کوي کنه یا د قرضې شولانګي دي د نره پیسې شولانګي دي خو با چې سدي وی هغه چې کی مادو کنه هغه ته پزړه شه هغه کوا او روالا او دا صورت پیرا کوا دا انده دویمه وظیفه شوله. دریمه د مولانا شاه منصور مولوی صاحب زیای شاه منصور مولوی صاحب علما ته ترجمه 50 کولا شپته کولا کړی دو په خپل په سن 1975 شه میزه په سخته ګرمي شو راغلی وی او میسته قرآن پاک ترجمه په شعبان رمضان سے چې کیمدو کړی دو اکثر علما کرام وردریمی خو په زراوی طالبون عالمون وی اکثر هغه چې پګړې تړلې وی یا پګړې تاړي 10 علما ورسی ایسه هغه په زیاده زیاده دا بار بار دا وظیفه او شایدا دا سه کام سړای خو نه دا نه پلور داس کام سړای تر شوای دا او دغه چې کیمادو دا غم دا وشای چې دا په حدیث چې خو نه دی رغلی خو علما بزرګونه مشرون دا وظیفه او شالیدو چې کله د مشون میز وکې کنا ان بعد بیا صرف چې کی مدو سلورا الله الصمد الله الصمد الله الصمد دا ویایا دا سمنا سو کادو د اس مقصد دا چې دا یو وظیفه کافی دو خو میز د برابر چا دو وغ ډیر په لګیږي نه چې میز حکیمه چې د سبب وخت شي کنا شزینا د پرغو ډیره بهتره خبره خو دادو چې کله د سنت وکوي سبو سنت او فرض نه وی کړ چې پتا دي شو یي او پتا دي شابه کله ټیم نه وی کنه خو مقصد چې اذان وشي کنه بیا دا غش زنا هم
دا پیرا کوي او داسې سړی د پورا داغه چې کیمادو چې غرمستر کر وخی بیا د وظیفه بیا هغه ختم شي نو داغه یو دا کوي ورسره دغه بل د هر فرم زنباد د لإلاف قریش سورات داغه چې کیمادو لکه دغه او وره هغه ویل پاغه طریقه چې مخشه وتا سلغه یور درود شریف اللهم صل په اخر سے درود شریف اللهم صل دا پر ټول اخیری پر اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا مختصر خلی یور مخشه یور ورستیا او ورا د اله فی قریش سره د عرف فرض مزن بعد دا شریکی او دا مشوم نه بعد دا غا شریکی ای خدای په مهرباني سره بیا کسای مشپل شریکړی دی او داس علماء وی چې داس نه چې په داس وی چې داس څنګه د متدا د پیر خوښ شوي څنګه د حلول دولت سام شو په د نن سبا واخ دا ګرو نه خو کسا چې بل د سړی سره غام نشته کنه دا چې کی مادو ته معنی چې آسه خالی زغو معنی ګوشاین زون تا کنه په ګوشي تان باندې چې غیر وړه خالی دوړه وړه د چینی وړه او ورسره چې کی مادو کنه چې یو ویش زرا او غړي روړ یو ویش آسته ته نو د مو خو ژوندنه نن ټول وته پرشان دولتمن پانه وته پرشان دي کنه انداز نه چې هغه وی چې خو چې کی مادو نو نن دا وظیفه سدي دا جایز یادي او د دمره غاټه علما به ویلي د احمد ته اول کنه نو دا مو پر رشه دا یو ډېر غرموند وو چې زه دا ټول چې کی مادو خلک ته دا وظیفه وشاین چې اته ته ضرورت ده او ارسه کې غوډیا او دیا سو کا وظیفه او داس نه چې داس کام ساړي ویلي دي کنه نو اعلی پاک تامیشتا په دې باندې د عمل توفیق ار نصیب کو او ورسره بیالس کې پاریز دا سړی نسی کنه ا پاریز دا غدا کنه اړه شاده وی خوریا کنه خو چې پاریز نوی کنه بیا غا بیماری ریغي جنا کنه اسمش په خپل شوګر بیمورونی کنه بیا مزرګ شوګر ریغ شي کنه چې دل داسې چې پسیق شي کنه بیا په خواشه تړلې نه وي بیا ورسته په پښیمون وي خو بیا شي نه لږ کې د سترګې نظر سره چې غلط نه استعمالیږي سه غلط قتل نه پکو او غیژینه اوردل لسکې د باندې کنټرول وشي او ژبه خداستو چې ژبه خوندن میز بربود کړلی کنه تس خطو په تور نه چلیږي نه اې د پر خو میز نه راوځ سور وظیفه مې وشاله کنه هغه کول هو ولا ډیر ویای شاه کول هو ولا ډیر ویای ذکر ډیر کوي کنه بیا خدای په مهرباني سره او دا بار دیتا ویم چې دا ځانا چې تاسو په تکشنه او دا سه په 200 سره چاو دا سه نوی باغ بیا دا سه کړای شي او کا بیا چې کی مادو وته داس په تکشنه نستلې چې کی مادو خیر دا چې راون بیا ویلای شي کنه خو چې په دامه یو زړه شمه دا ارموند وو خو د ډېر غاټه علما به توستمو هغه اشاره وکړه چې دی ویلی دي او شیرین پکړی دو خو امیش خو جواد په پوښوي چې پروردگار عالم په عجیبه طریقه باندې دا شاینه چې دا پیسې کوي دي او دا رزق دا او دا انتظامات دي او نه دکا چې الله په خپل ویایي چې دا تنګولای زرو والا والله یقبض ويبسط الله پاک تنګول اروالي رزق باندې تانګ کو پیسې در باندې تغاشي کنه او ورتول اروالي دا الله کو الله داسې ذات تا چې میشتو چې کیندا وینم چاته ش ډېر ځمن لنه ځمن ش ډېر ور کو او چاته نه ور کوي او بیا چې کی مادو بیا علماء ایک د پورا ادا وګونه وشالې دي ا د پورا وظیفه وشالې دي اته بیا خدای پاک چې کی مادو ور کوي خو هغه خیر او بل واغ باندې خو صرف دام را مې وو چې په دام باندې پوي شي چې په دا شری وکي ا خدای په مهرباني سره بیا کسای کنه الله د مشتا په دې د عمل توفیق نصیب کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.